د ټولو قرآن مجیدونو په مخامخ زه یو دعا کوم یا الله دا ویډیو چا شیر کړي، یا الله په مال او جان او په اولاد کې برکت واچي، یا الله دا ویډیو چا شیر کړي، یا الله مور او پلار له ډېر عمر ورکړي، یا الله دا ویډیو چا شیر کړي، یا الله ته زړه ارمانونه پوره کړي. اگر د امیر صاحب تاسو ته تقریبا زما ته داسې یم 2.5 قرآن مجیدونه پراته دي و د ټولو قرآن مجیدونو په مخامخ یې ته یو دعا وکړه. زه دا دعا به خامخا قبلېږي او هر هغه چا ته دعا وکړه و چې څوک موږ له دا ویډیو شیر کړي. ما ورته قاضي صاحب امیر صاحب دا راته ووایه چې تاسو ولې ورته دعا کوئ او موږ ورته دعا ځکه کوو چې عمده خلک دي چې زموږ ویډیو شیر کوي او د دوی د شیر کېدو په برکت الحمدلله موږ په سیکړو چې کوم د قرآن مجیدونه مرمت کړي دي د دې د شیر کېدو کې وایي دومره پاور دی که دا خلک ته خبر شول دوی به خوشحالي. تاسو چې کله د یو مدرسې یا د قرآن مجید ویډیو شیر کوي یاد ساتئ، یاد پوه شئ پای باندې دا قرآن مجیدونه مرمت کېږي. دا هغه قرآن مجیدونه دي که چېرته زه درته وښیم پوه شئ دا داسې ضعیف قرآن مجیدونه دي. تاسو ته به ښکاري دي کې تقریبا 2 سپارې دي کې نشته دی. دا امیر صاحب چې کوم دی کې به 2 سپارې واچي 2 دې طرف ته او چېرته وښیم یو دې طرف ته یو سپاره نشته دی. د هغې نه پس چې کوم دی دې له ښایسته غوندې ګته ورکړي، مینه ورکړي، محبت ورکړي او بیا دا مرمت کې پوه شي. د هغې نه پس دې نه بیا څنګه ستاسو یو قرآن مجید تاسو ما ته مرمت شوی وښایه چې کوم مرمت شوي دي تاسو ته به ښکاري الحمدلله. د هغې نه پس بیا داسې قرآن مجیدونه ستاسو ماشاءالله ښایي تاسو ته به ښکاري. ګوره دا قرآن مجید داسې دی، دی پکې خالي دا یو سپاره ولګوله او که دې خوا وګورم دې خوا سپاره لګولې د هغې نه پس چې کوم دی دا همداسې ښایسته حسین قرآن مجید چې سات شوی. نو موږ ټولو وروڼو ته وایو چې امیر صاحب راته رینګ کړی وایي نن مې په زړه باندې ور درد دی، ډېر کالونه راله د مدرسو نه م راځي، داسې د جوماتونو نه م راځي چې موږ له مرمت شوي قرآن مجیدونه راوړه وایي ما سره چې کوم دی په دې ټولو کې دا مرمت شوي خالي پراته دي تقریبا 15-20 دانې دي او په ډېر لوی تعداد کې چې کوم دی قرآن مجیدونه غواړي او دا را سره پراته دي. وایي دا هغه قرآن مجیدونه دي چې دا ما د بوجو نه راایستې او چاړ مې پکې کړی خالي مرمت ته تیار دي ولاړ دي. امیر صاحب راسه ولاړ دی دا راته ووایي امیر صاحب په زړه کې م څه ارمان دی، څه درد دی، په ګرمۍ کې زه م ولاړ یم، څه حساب دی دا قرآن مجیدونه څومره دي او دا څه ته پراته دي؟ دا مرمت ته پراته دي قاري صاحب او زرګا او کلام پاک کې 500-600 مې مرمت کړي او بل هفته ما ویډیو وکړه د کوم مدارسو چې په کار ومه وله فی سبیل الله ماشاءالله ماشاءالله په دا اوس 15 دانې سره پاتې په ډه باندې مې دا ارمان دی چې دا کلام پاک مرمت شي او مدرسو له ورکړو فی سبیل الله دا بهترین نسل ده. ښه ګوره دا مې صرف چې کوم دی دا قرآن مجید مرمت کې دا مو ورته ورکوي وایي دا چې کوم دی دا ورسره زه د خپل له طرفه راوړم پوه شوې. په ډه مې کې دا ارمان چې هسې یو قرآن مجید یو مدرسې ته وړمه چې یو ټیپایي م ورسره ویسمه نو الحمدلله دا وګوره په سیکړو تعداد کې ورسره کې ولړېده وګورئ دا قبر دی، خو دا د انسانانو قبر نه دی، دا ماشاءالله د ضعیف قرآن مجیدونو قبر دی. په حیا په عزت کې دې ځای ته دوی دفن کي او د پاسه پې هغه خزې ولګوي او خبره ختمه شي ګیر چاپېر د چاردیوالي چاپېره ده دلته څوک راتلی نه شي. څه ټایم کې به مونږ نعوذ بالله دا قرآن مجیدونه څه کول راجم به م کړم او یا هم چېرته خوړ تارتول او یا به م چېرته نیرون تارتول. ماشاءالله شپه غونته کې ملګري داسې نور ګیر چاپېره علاقو کې په پوره پاکستان کې داسې یو ټیم خلک ګرځي او دا قرآن مجیدونه راټولوي څه کوي دغه شان ځایونه وله برابروي او بیا ښایسته دفن کوي. شپاغه دا ځای ماشاءالله تاسو دا شروع کړی دی. اوس دې سره یو بله خبره دا ده چې دا ځای ډکېدونکی دی، دا خوا ځای دی ورسره لږه اخوا ورسره څومره یو کنال ځای دی یو کنال ځای دی او په 9 لک روپۍ باندې کېږي. ګورئ دا ځایونه به ګوره د سره نه پاتې کېږي، یاد ساتئ. خو ما ورته پکې خپل حصه واچو، خپل حصه 9 لک روپۍ دي، یو کنال ځای دی. دا قرآن مجیدونه پکې څه کېږي سپارلی کېږي. تاسو دا وګورئ ماشاءالله دوی داسې لږ لږ ځای کني داسې اوس 3 ټرالۍ نور روانې دي هغه ځای تاسو راواړوئ هغه ځای ماشاءالله قبرونه چې کم دي هغه ځای کې داسې دي ماشاءالله چې لکه د انسان په شان سیل کړی قبر یې ولکه نستی او د پاسه به خزې لګولي دي. نو جناب تاسو د دې سره منډه ترله څه وښئ په دې ځای کې د ځان لپاره حصه پیدا کړئ. اشفاق به تاسو ته خپله اضافه څه ووایي او په هغې ورته پیسې راولېږئ، مالي جاني بدني اعتبار سره ورسره منډه ووښئ. دا چې انشاءالله قیامت په بیداد زما او ستا مخې ته ودرېږي دا قرآن مجیدونه که نه نو شفاعت به م کوي. اشفاقه ته ویل څه غواړې مختصر د ټوک الفاظو کې ورته ووایه. بس کتونکو ته درخواست کوم چې څوک زما د ویډیو ګوري او بې وسه یا تاون نشي کولی دا ویډیو 3 کسان ته ریپوسټ شیر کوي ولې چې دا شیر ستاسو د ګوتې لاندې مولانا صاحب د کوم ځای کې چې ولاړو دا قبر دا ځمکه اوس الحمدلله ډکېږي دې سره یو کنال ځمکه بله ده. نو ما د زړه خواهش دا دی چې زه دا قرآن پاک ورپاره دغه ځمکه واخلم او هغه قرآن پاک پکې دفن کړم چې خلک کم بې ځایه غورځوي سیندونو کې مطمئن خلک ته ماشاءالله یاره ایزي پیسه نمبر دې ووایه 0343 92 91 0343 92 91 واټساپ ایزي پیسه پېشته او پښتنو را ویډیو را زیات نه زیات
پر پوسټ شیر کړئ چې دا ضرورتمند خلکو ته ورسي چې موږ سره قرآن پر خدمت کې ودرېږي. ایوه بس موږ دومره مهنت ته دغه د لو کو تاسو یو بټن په وخی او شیر کوئ ان شاء الله د قرآن په خدمت کې به زما او تاسو پوره صحیح دی جی. الله مرته خوشاله ساتي جی.